أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة آیت نمبر 1 مونږ د حمد تشریح کړی وه چې ابتدا کې رب العالمین حمد ذکر کو او شکر ویستا بیا د لفظ الله تشریح شوی وه. نن د رب العالمین تشریح او تفسیر کوو چې رب العالمین رب دې د ټول عالم، دا رب ستوي او عالم ستوي. مونږ هغه علمی تفسیر نه کوو ځکه ضرورت هم نشته، بس کم چې زمونږ مقصود وي هغه به بیانو. د رب ډېرې معانی دي په لغت کې، خو یوه معنی چې کم زمونږ مقصود دا رب ویل کېږي معبود ته. رب ویل کېږي هغه چاته چې د هغې خلق بندگی کوي. رب مالک تم وی لکه سوره یوسف کې دا خبره ذکر شوی. حکم چې عام عرف کې استعمالیږي په معنی د معبود. رب هغه چاته ویل کېږي چې د چا عبادت کېږي. یو صحابی دے غاوی بن عبد العزا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ محفل کے ناسو نمسکے غنت شو. صحابہ کرام تے وجہ تپوسو کڑا چی ولی مسکے شوید ولی دے و خاندل سے چل لے. وی فرمایل چې زمانه جاهلیت هغه واقعه را تر یاد شوه. ما یو ځل خپل معبود بت راغشته او ځان سره په سفر روانو. مشرکانو سه عجیبه ذهنو او عجیبه عقیده وه. دیو جن علما فرمایي د مشرک سړي ذهن نه وي نو دا غوی عقل کار نه کولو. وی مونږ به ځان سره بوت واغشتو په سفر به روان شو او عربو به بوت جوړ کو د اوړو نه او په سفر به روانو چې کله به په لاره باندې وږي شو نو لاس به ټکټ کو هغه به ځان له پوخ کو یا به ته اوړه جوړ کړل او به خوړل. په لاره به بندګیم کوله او وقت د ضرورت کې به دغه بوت خوړلو. موحد سړی چې دا خبره واوري حیرانی چې دا به څرنګه عقلي. خو د مشرک سړي عقل کار نه کوي. ور مشرک سړی چې د کم څه نه غواړي دا بوت به پیو بخې هغه هم بوت وي. یو انګریز شرطه تلو خپل علاقې ته د پاکستان نه چا ورته ویلې چې ستا
څه تجربه ده د دې ملک په باره کې او د پاکستان ملک په باره کې څه فرق دی محسوس کو تا خو سفر وکړه څه تجربه دې حاصله کړه هغوی به د څه شي بندګي کوله او موږ د څه شي بندګي کوو وایي یاره هېڅ فرق نه و خو هغوی به د ملاستې بندګي کوله او موږ د ولاړې بندګي کوو د هغوی بت ولاړ وي او زموږ بت پروت وي په قبر کې وایي دغه فرق نور خو څه فرق نه و نو د مشرک سړي ذهن کار نه کوي ګور سړی چې سوچ وکړي چې دغه اندازه چې ته غواړم دا به مال سره کی دیو جن علما فرمایي د تعجب خبره ده چې د خلکو معبود بروي او د دوی معبود د ځمکې د لاندې وي عجیبه خبره ده معبود بره پکار دی دوی بره دی او لاندې معبود دی الان کې زمونږ معبود بره دی مونږ لاندې یو د دوی سیسټم الټه دی چانه چې غواړي هغه خښ کړی دی او هغه دومره کمزوری دی د چا قبر خوښ دی چې ورکې پروت وي ما و تا ته ووایه دلته د مرګ دی زر کاله به نږدې ورنشم مرګ د چا هم نه دی خوښ که دوی واقعي وس لری شوه خپل ځان به د مرګ نه خلاص کړی و دا چې مړ شي سترګې وله څوک بندوي سموي څوک دا چې ونه لامبې نو دا به درته په زبان حال دا خبره کوي که لامبې اومې لامبه وه ګورې همدلته به درته پروت یم اوړلو کې مونږ ته محتاج دی تور ته ډیر وې که نه جي محترم وفات شوی قبر له ځان ورسوه هغه وایي که بوځئ بومې ځئ ګورې همدلته به درته پروت یم ځي نه قبرستان ته هم بوځه دی ځان نشي خښولی دا وایي که خښوئ خښ مې کوي ګورې همدلته به درته پروت یم او چې کله پې خاورې ور واچوئ دا رب شو نو صحابي ځان سره موسکی شو وی خندل وایي زمونږ څه عجیبه ذهن و و یو ځل ما خپل معبود الہ د بت ځان سره روان کړی و په سفر روان و وی په لاره کې ما ته څه تقاضه راغله د میتیازو څه ضرورت راغی وی زه چې میتیازو له ورغلم وی چې رالم ګیدړ زما په دې بت میتیازې کړی وی لت پتو د میتیازو نه نو هغې بیا څه اشعار ویلي دي وی عرب یبول الثعلبان برأسه عرب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب فرمائی عرب یبول الثعلبان برأسه آیا دا هم رب کې دلی شي آیا دا هم معبود کې دلی شي چې د پاسه پې ګیدړان میتیازې کوي دا به هم له معبود ربون دلته استعمال دی رب دلته معبود ته ویلی شوی لقد ظلت من بالت علیه الثعالب ډېر ذلیل دی هغه معبود چې د پاسه پې ګیدړان میتیازې کوي قبرستان کې څومره ځناور ګرځي دی ځان خلاصولی شي خو مشرک سړی به څوک پوهیږي په خبره معبود هغه دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي حاجت روا هغه څوک دی چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي بگڑی بنانے والا مشکل حل کونکے دا هغه ذات دی چې په اسمانونو باندې دی کما یلیکو بشانه پس مکه باندې څوک معبود نشتا که پس مکه باندې څوک طاقت والا وي حاجت روا وي مشکل کشا وي فریادونو لري کول والا وي نو هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل الله ته چغې وهلي میدان بدر کې ټول کافرانو
اول جنگو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړیو او دعاګانې کولې. صحابه کرام فرمایي صادر ته پرې وته ابوبکر صدیق اوچت کو رضی الله عنه، ویا د الله پیغمبره الله به مسلمانانو ته فتح ورکوي، بس کا دعا. دومره جړل کدا طاقت مخلوق سره وای نو اول طاقت به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وای. میدان جنگ ته بنوته بچ کافر به کته یو زرزل به سبحان الله ویلی یو چوب به په کولو غیبه دوبا. کافر په دمونو نزی، کافر پس به تلوار راخلی. دا په دمونو کې ده کنه ډاکټر عبدالقدیر خان با بیٹم بم نه ایجاد کوله، مزان لبه یو چرته یو تن کتل او چې مضبوط دم تیار کا لګ دم کری دی په انډیا کې، په پاکستان کې خو په یو بل دی چوف کوي کنه د هیڅ کار نه کوي. ته د قرآن دشمن او ته د چوف کې استاد کار کیږي، دا کېدلی نشي. کدی قرآن سره دی مینا نه و، په دې قرآن دی عمل نه و، نو دا ټول قرآن چرته چوف کا والله کا چرته بوډۍ خزم په ځان عاشقه کې، دا حقیقت دی. دا او د خلکو دوکي دي او دکاندارۍ دي چې روانې دي. بهر صورت صحابي فرمایي ما خپل معبود ځان سره روان کړی، دا زمونږ معبود و، ګیدړ پې متیازې وکړي. یو بل صحابي وای ما سره داسې بوت و پړی مې واچولی و چې چرته یې رانه څوک ونه تښتوي. معبودانو ته یې پړي اچولي وو چې څوک یې رانه ونه تښتوي. زمونږ استاذ به دا خبره کوله، پنجاب ته زه یو ځای ته ورغلم نو یا هلته قبرستان کې چرته بکس پروت وي، په هغې کې خلکو به پیسې لړه کولې، وی هغې ته تاله لګېدلې وه. وی هلته خلک ووایي، ما ورته ویلې چې دا تاله یې ولې لګولې؟ وی جی څوک پیسې ونه تښتوي. وی ما ورته ویلې چې دا معبود دا تاسو چې ورپسې ډېر لرې نه راځئ، دا د دې پیسو حفاظت نشي کولی، نو ستاسو حفاظت به څوک؟ د پاسه په بعضو ځایونو کې پکې لګېدلی قبر د پاسه. ولې لګېدلی؟ جی مچ پې کېنني. یو معبود ځان نه مچ نشي لرې کولی، اب حاجت روا شي. نو صحابي فرمایي چې موږ ورته پړی اچولی وایي چې رالم کوي په غاړه میخ او پانسي شوی، مطلب دا ځوړندو چې رالم. نو رب ویلی کېږي معبود ته، اور رب ویلے کیږي پالنې کوونکي ته. څوک پالنه کوي؟ یو الله زمون پالنه کوي، اول دا رب. یو مجازي رب دی چې هغه مور او پلار دي. انسان چې دی ځای له را رسېدلی دی او موږ ستاسو عقل په ځای را رسېدلی دی، دا ټول تربیت د مور او پلار دی. دې ته رب مجازي ویلی کېږي، ځکه دیم زموږ تربیت کړی دی. دا بچی چې دومره هوښیارېږي چې پلار ته وایي ته نه پوهېږي زه هوښیار یم، دا ولې داسې خبرې کوي؟ دا چا هوښیار کړی؟ پلار ټول عقل دی بچي ته ورکړی دی، بچی هوښیار کړی دی، ځان یې کم عقل پرېښی دی، د بچي دومره تربیت کړی دی. نو مور او پلار ته مربي ویلې کېږي، خو دې ته مربي مجازي ویلې کېږي. دې وجنا قرآن کریم کې د لقمان حکیم نصیحت دی خپل بچي ته. هغه نصیحت دا دی چې بچیا د رب شکریه ادا کوه چې رب مسلمان پیدا کړی، احسانات در باندې کړي. او بل ولوالدیک، د مور او پلار ډېر شکر گزار جوړی، د مور او پلار ډېر احترام کوه. دا دوه خبرې ورته کړي. بهر صورت رب ویلې کېږي مربي ته، پالنه کوونکي ته. رب څه فرمایي؟ الحمدلله ټول حمدونه دي خاص رب العالمین د پاره، رب العالمین
چې پالنا کوونکی دی د ټول عالم د تمامو انسانانو د رزق بندوبست کوي د تمامو جناتو د رزق بندوبست کوي صرف اور صرف د سائنسدانانو ریسرچ مطابق 38,000 زندہ سر مخلوق دے 38,000 زندہ سر مخلوق مونږ ته خو زندہ سر 2 معلوم دي یا به 11 معلوم دي چې انسان دی جنات دي شرمخ دی او بس دا څلور خپو والا زناور دي بس یو څو راته معلوم دي نور ته نه وي خبر 38,000 زندہ سر مخلوق دی دا صرف د سائنس پر ریسرچ کې راغلی دی د دې ټولو پالنه کوي دا ټول بچي روړي د دې ټولو نسل سیوا کیږي هر چاته رزق ورکوي کانو کې دنه چینجي دي هغوی ته هم رب رزق وررسوي یو عالم ویډیو کړی دا او هغه کاڼی ښودلی دی چې دا دنه کاڼي کې د چینجیو او خوراک ورسره و دلته ورته چا رسولی دی رب د هغې نه هم خبر دی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی یو واقعه اسرائیلی کی راځي یو چینجیو یو کاڼی ووالی شو بل کاڼی را پیدا شو بل ووالی شو دریم کې یو چینجی راووت او شنه پاڼه ورسره وی رب ما پیجنی یرزقنی ولا ینسانی زما زیم ورته پته ده ما ته رزق هم راکوي هره روز ولا ینسانی کله ته هېر شوی نه یم رب العالمین رب دی د ټول عالم که ستا زړه خوښه وي او که ناخوښه رب رزق درکوي دا رزق چې دی دا یاد لرو دا په قسمت دی څه شی دی په قسمت دی او دین په محنت دی دا یو خبره ځان سره سټور کړو رزق په قسمت دی دین په محنت دی مونږ کار الټه کړی دی دین هم قسمت ته پرېښی دی که د رب خوښه شي دینداره به شو او که رب هدایت راته نه کړي مړه زه مونږ ډېر کمزوري خلک یو شیم قسمت ته پرېښی دی حالانکې دا به محنت کې هله به ته دینداره جوړېږي او رزق په قسمت دی که ته محنت کې او که نه کې رب به تا ته روزي را رسوي د روزي ذمهواري یې اخیستی دا نه دي اخیستی چې ستا به غټې بنګلې وي خدای رب العالمین ذمه اخیستی چې رزق به در رسوم وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها قرآن ویلی دی پس مکه باندې داسې زنده سر نشته مگر په الله باندې دا ذمهواري ده چې هغې ته به رزق رسوي رزق نه خلاصېدل نشته رزق په قسمت دی دین په محنت دی مونږ کار الټه کړی دی دین هم قسمت ته پرېښی بړستن کې ناست یو یخنۍ کې بس مړه رب دې راته هدایت وکړي په خپله کوشش نه کوو قرآن حکیم کې چې څومره د هدایت صیغې دي هغه ټول د باب افتعال نه دي علما پې پوهېږي افتعال معنی کې طلب پراته وي طلب معنوي یهتدون ګوره باب افتعال له الله هدایت هغه چاته کوي چا کې طلب وي طلب در کې نو ګوره د هدایت سوچم ذهن ته رانولې رب العالمین دین ډېر محترم دی دار چاله نه ورکوي چې تا کې جذبه نه وي رب تعالی دین نه درکوي څه د خیال دی د څومره مشران دا بلال رضی الله عنه حبشي تکتورو دومره لوی مقام الله ورکړی ولې محنت یې کړی د دین دپاره دردونه برداشت کړي وایي چاته پوښتنه وکړه بلال دا دومره تکلیفونه در باندې ولې دي وایي بلال رضی الله عنه ورته ویلې چې ته یو پیاله هم بازار نه اخلې مخکې به د خټو پیالې وي وایي لس ځل خو یې ټنګې چې دا صحیح ده او که نه کره ده او که نه ده وایي رب چې ما اخلي خامخ خلک به مې ټنګوي چې دا کس په حقیقت لګیا دی او که نه ګپ لګوي دین په محنت دی رزق په قسمت دی
و یو تن قسم وخوړو چې رب زه به ستا رزق نه خورم او ته په ما وخوره. ساده غونته و، دنیا کې سادهګان شته. بس لاړو یو ځنګل طرف ته. ځنګل کې د یو څو ورځې خو صحیح و، یو څو ورځې بعد د دې دا بدن کمزورتیا په بدن ښکاره شوه. شپې وخت اوس قافله تېرېده. قافلې والا چې وکتل چې یو تن دی پروت دی په تکه توره تیاره کې او کمزور هم دی، نو قافلې والا ورته وویل چې راشه موږ سره روټۍ وخوره. وایي نه جي تاسو خورئ، ما رب ته ویلي ستا رزق نه خورم. قافلې والا یو بل ته وکتل چې دا شیخ روږ موږ ته نه ښکاري، دا خو لیونی دی. ډېر ست یې ورته وکړو خو بس هغه په خپلې خبرې کلک ولاړو. آخر کې قافلې کې یو تن هوښیار غونتی و چې ګوره رزق به راوالو له غونتی، دې ته به یې بره په بوټي باندې سوړن کړو چې دی په خپله وږی شي مجبور شي په خپله به یې خوري، بېغمه شي مړه. بس څه خوراک یې ورته وتړلو، بس روان تې شول، قافله تې لاړه. په دې کې غله رالل. غله چې رالل دی راپاسولو چې دلته څه کوې او دا بره دا خوراک دا د چا دی؟ وایي راوته یم چې رب ته مې ویلي ربه زه ستا رزق نه خورم. او دا بره یو تن راته ډېر ست وکړو خو ما ورته ویلې والله که نوړی مو کم رب څه مې ضد کړی دی. غلو یو بل ته وویلې چې ته هوښیار خو موږ هم هوښیار یو. ښه ته وایې چې دې کې زار دي او بس دا غله به یې وخوري او مړه به شي. موږ دومره شودګان نه یو، اول به دا رزق ته خورې بیا به موږ خورو. هغه ورته قسم دی چې ما رب ته ویلي دي چې زه به رزق نه خورم. وایي ستا هغه پلار به یې خوري. بس خو مضبوط والی دی او په زور یې پې هغه خوراک کړی دی. دې اخوانه څادر وڅنډل. وایي ربه چې څوک ستا رزق نه خوري بیا په کوتک وی او رزق ورکې. رب هغه ذات دی چې ته بېهوش یې، تا ته به ډاکټران پیپونه لګوي او خېټې ته به رزق در رسوي، ته ته بېغمه اوسه. دې ته ویلی کېږي رب. دې وجې نه علما د رب معنی کوي انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. دا علما د رب معنی کوي انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. د یو شي تربیت کوي درجه بدرجه. یو شي ته څومره ضرورت وي او څنګه ضرورت وي، دوه خبرې دي. حالا فحالا نه مراد یو شي ته د څومره رزق ضرورت دی او څنګه ضرورت دی، دوه خبرې دي. څومره او څنګه رزق ضرورت دی هغه رنګ مهیا کوي، دې ته رب وایي. دا خصوصیت صرف د رب دی. مثال کے طور پر معشوم د مور په ګېډه کې دی. قرآن وی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اے خلق رب العالمین هغه ذات دی چې د مور په ګېډه کې دریو تیارو کې دنه دنه ستاسو شکلونه جوړوي، ستاسو شکلونه جوړوي. اے خلقو زه هغه ذات یما دریو تیارو کې دنه شکل جوړوي او بیا هغې ته رزق ضرورت دی، څومره ضرورت دی او څنګه ضرورت دی هغه رنګ یې مهیا کوي. ما او تاته خبر هم نه یو رب څنګه رزق وررسوي او څومره وررسوي. چې بیا دنیا ته راغی او ماشوم یې هغې ته چا ویلي دي چې ته به پی دغه رنګې څکې. ماشوم دی هیڅ څه پې کار نه کوي او د پی څکلو طریقه ورځي. دې ته رب وایي چې یو شي ته څومره ضرورت وي او څنګه ضرورت وي د هغې مطابق چې مهیا کوي، دې ته رب وایي. بیا چې غټیږي بیا څرنګې رزق جدا 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 څاروو ته څرنګې رزق ورکوي.
देते ویلې کیږي رب. مربی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال، تر دې چې خپورا حد ته دی ورسې دې ته رب وایي. الله فرمایي زه رب یم صرف ستانه چې ته چې مړه صرف د انسانانو پالنه کوي. رب العالمین، رب دې د ټول عالم. اصل کې عالم جمع عالمین ده. عالم ویل کېږي ما سوا الله، د الله نه سوا چې څومره سي دي دې ته عالم وایي. الله نه سوا ماوتا، جنات، حشرات، نباتات، جماعتات، ملائک، دا ټول عالم کې راځي. دا ټول عالم دی. سوال راځي چې عالم ما سوا الله دی نو رب جمع ولې روړه؟ خو عالم کدي سي ویلې چې رب العالم، رب د ټول عالم. نو عالم کې خوار شي راځي دا جمع ولې روړه؟ نو مفسرین وایي دا کمال طرف ته اشاره کوي چې ټول عالمونو ته یو شی شامل شي. عالم الجن، عالم الانس، عالم النباتات، عالم جمادات، دا ټول عالم ته شامل شي. نو دیو جن رب العالمین جمع روړه. رب العالمین، رب دې د ټول عالم. او عالم ته عالم څه کوي؟ دا د علامې نه دی، علامه. اوس مثال کے طور پر دا کائنات عالم دے، نو عالم ولې دے؟ علامه ده. پس علامه ده. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وی هر شک نخدا پدې خبر باندې چې رب العالمین یو دے. ہر شے زمین کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ رب العالمین ایک ہیں. وفی کل شیء له آیا تدل علی انہ واحد. نو علامه شو کنه؟ ټول کائنات علامه ده پس باندې د رب العالمین په وحدانیت باندې. چې واقعي د عالم څوک جوړونکی شته؟ مشهور واقعه ده امام ابو حنیفه رحمه الله د یو دهری سره مناظره وه. دهری دا عقیده لري چې رب العالمین په دنیا کې نشته. دا دنیا په خپل روانه ده، دا څه رب نه ده روانه کړې. دا د دهریانو عقیده ده. بس دا زمانه ده اوړي راوړي، کله څرنګي کله څرنګي، رب یې نشته. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورله وقت ورکو چې سبا له 10 بجې مناظره شو په دې خبره باندې فلاني ځای کې. وایي ټیک شو. 10 بجې چې کله راغلې نو امام ابو حنیفه رحمه الله قصدن عمدن 10 بجې ورنلو، 11 بجې ورلو. هغې ورته وویل چې په خپل وخت رانلې واده دې ماته کا. وایي ورګه زما عذر واوره. شر الناس من لم يقبل العذر. بدترین انسان هغه دی چې عذر د چا نه قبلوي. لږ مې عذر واوره. داسې حساب اوس په ټایم راوتی یم خو چې رالم کښتۍ نه یو بوټي ته مې وکتل، بوټی کټ شو، بیا ارې شو، بیا تې په خپله کښتۍ جوړه شوه. بیا زما مخې ته راله او زور کې صرف کېناستم، ډرایوینګ یې په خپله کولو راغله او بس زه راکوشوم ته اوس رالم. هغه ورته وخندل چې سم ساده سړی، دروغ هم وی. یو بوټی دې په خپله کټ شي، بیا دې په خپله اره شي، بیا دې په خپله کښتۍ جوړه شي، بیا دې ستا مخې ته راشي او بیا دې دا کښتۍ تا بوځي. مړه دا څه عقل خبرې مني؟ او ورته وایي چې یو کښتۍ ستا ذهن نه راخلي. د دومره غټ نظام چې روان دی دا چا روان کړ؟ وایي دهري مسلمان شو په دې خبره باندې. دا غټ نظام رب روان کړی دی. وایي د یو چین نه یو تن راغلی او چین کې اکثر دهریان دي. وایي پاکستان ته راغلی او چې لاړو مسلمان شو. چا ورته ویل اسلام دی ولې وروړو؟ څه چلو؟ چا دعوت در کړو؟ هیڅ دعوت چا نه دی را کړی. خو ما ته پته ولګېده چې رب شته. وایي څنګه درته پته ولګېده؟ وایي پاکستان کې د چپړاسي نه والا ته باچا پورې ټول غله ټول ګڼ کپان کوم محکمې ته چې ورتلې
ټول ګڼ کپان ورکې ناسو الا من رحم ربک. یو تن را پاسي چې زه ګڼ کپ نه یم مونږ تا نه یاده وروره ستا غوندې ډېر خلک داسې شته وایي چې زه نه یم. مونږ هغه څوک یادوو چې څوک وي وایي چې د چپړاسي نه واله تر باچا پورې ټول غله وو او بیا هم پاکستان روان وي. ما ته پته ولګېده یو ذات دی چې روان کړی دی او دا حقیقت دی. زمونږ ملک پاکستان هر نعمت سره الحمدلله رب العالمین هر نعمت ورکړی دی. کم یو نعمت دی دې څه نشته، ګیس نشته، پټرول ورسره نشته، کم نعمت ورسره نشته. څومره آمدن دی د پاکستان چېرته ځي پته هم نه لګي، غله ورکې ناست بیا هم روان دی، بیا هم الحمدلله سوپر پاور دی، بیا هم الحمدلله طاقتور ملک دی، ټمبم دی ورسره. دا چا روان کړی دی؟ دا یو ذات شته چې هغې روان کړی. که دې خلکو ته پاتې شوه د یو ورځې به هم نه شي. او یو ماشوم نه چا تپوس کړی که نه چې پاکستان چا جوړ کړی؟ وایي چې الله. او حقیقت یې ویلی دی چې الله جوړ کړی، الله یې چلی. بهر صورت الله فرمایي رب العالمین، رب دی د ټول عالم. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان دے او خاص مہربان دے. رحمان صیغہ د مبالغہ دا، رحیم صیغہ د مبالغہ دا. یعنی معنی بے دس کہ رب العالمین بے حد مہربان دے. دان گوری چې دا خپل دے کدا پردے دے بلکہ پا ہر چا باندے رحم کئی. دان نگوری چې دا زما بند دے وا بل د بل چا بندگی کئی. رب العالمین چې کلا باران کئی نو دان نگوری چې دا مشرک دے، دا کافر دے او دا مسلمان دے. دا رب العالمین رحمت پر ټول دنیا باندی. اللہ فرمائی اے خلقو زکا چې ز رحمان یما، د مخلوق غنتی نیما چې چا سمی لگی داغی صفتنا پاغی باندې احسانات او چارا لمرست ندا کڑی نو حاغی باندې سختی. اللہ فرمائینا اے خلقو ز رحمان ذات یما. شیطان آغت شخصیت دے چاغی دا رب العالمین پا دربار کی پا اسمانونو کی. وردا صدا کب خبر ندا دا رب العالمین اندر دے او بیا پا اسمانونو باندے دے او رب ورطوئی سجدو کا اسجدو لآدم. قرآن وی آبا واستکبر، شیطان انکارو کڑو انکار دے وجنو نکڑو چیلاو العالمین غیر اللہ تا سجدن لگوم دے وجنے دسی انکارو نکڑو. قرآن وی واستکبر دے وجنے انکارو کڑو چیلاو العالمین زخود اور نہ پیدایا ماں اور خبر زور کئی او آدم دا خٹن پیدا دے او خٹ خسپک شے دے تکبر اکڑو. سجدے دے وجنو نکڑا چے رجی توحید ورکے. دیر خلقو یا غم توحیدو موحدو پا توحید کی کافرو توحید نوا متکبرو. آئی تکبر دا وجن سجدہ نوا کڑے نکے دا توحید خبرہ خاص سجدے ہو نکڑا. دا کمزے کے رب ورطوی سجدہ ہو کا اسمانونو کی او التوی نکوم دلیلون شورو کل او بیا چھ رب العالمین ورطویل ضرور کے گا ترجیمی رٹلے شوے نو شیطان تا پتہ ہو لگی دے چھ زلیل خوشوے. شیطان پا اسمانون کی رب نے یو دعاو کا قال انظرنی الى یوم یبعثون. رب زخود زلیل کم خماتا محلت را کی تروزی تر قیامت پوری لگ محلت را کی چی قیامت پوری جوند یما اوستا بندگان گمراہ کوما دا سمن چی ستا تابداری کوما ستا بندگان با گمراہ کوما.
चैलेंजम वर्कई दुआम दो चैलेंजम दे मोहलत राका वही रब्बुल आलमीन दुमरा रहमान ज़ात दे च सरद दीना च दा ममलूक दे वो रब्बुल आलमीन मालिक दे दा अंडर दे रब्बुल आलमीन हाग वक़्त किमरानी वाले शू जहन्नम ते लड़क वाले शू लेकिन रब्बुल आलमीन दा से उन करल रब्बुल आलमीन वर्त वो फरमाइल चे ए शैताना स्ता कल सुनहुम मा खाली उलेगल नो माला हया राजी चलो स्ता दुआ हुम्मा कबूल का तरवजे तर क़यामत पूरी मोहलत में दर को दस रहमान ज़ात दे चे द शैतान रब्बुल आलमीन और द शैतान दुआ गाने कबलई नो जमाओ स्ता रब वली न कबलवी रब रहमान ज़ात दे दा मूलियानु चवेली चिमणा तो खो गुनहगार है प्रदिवगी शुकवे मणद प्रदे नंबर द ओबो जानता द खके दा दे दा पारा हुई ची खलक चंदे मातरौड़ी ओज़ो दुआ गाने कम और ता द दुआ गाने टेका किश्ती रब्बुल आलमीन चे द शैतान दुआ कबलई नो दा आम मुसलमान दुआ हम कबलई मिशकात की यो हदीस दे यो पैगंबर कौम तो वेली चे कौमा बारान कीगी उसे मैदान था और रब्बुल आलमीन नो उखवाड़ई चे पमुंग बारानुशी कौम ची पसख्त गर्मी के मैदान तरफ था रवान शू रसिदल आगा पैगंबर कौम ता खिताब को चे वापस लाड शई इस्तिस्का मुज़अजत निश्ता वापस कुरुनु तलाड शई इस सज्जत निश्ता दे इस्तिस्का मुज़ कुरुनु तलाड शई टोल वर्त वेली एद अल्लाह पैगंबरा पसख्ता गर्मी के दिरा वस्तु उस वे च बारान द दुआ जरूरत निश्ता और सही वापस कुरुनु तलाड शई पैगंबर वर्त ओ फरमाइल वही सच्चे कला दग मैदान तरागलमा नो रब्बुल आलमीन राता वही उकड़ा रब रात वेली च दग मीगी तो गोरा पल द्वाणा लसुनी उचत कड़ी दी और द बारान द पारा बो दुआ वाड़ी ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल कौम वापस का द दुआ ही सज्जत निश्ता और माँ द दगमी की दुआ कबूल करा और पता सुमाए द बारान वरवलो फैसलो का दमीगी दुआ अल्लाह कबूल का और पता सुमे द बारान वरवलो फैसलो का नुच रब दमीगी मनी रब द शैतान खबर कबलई दुआए कबलई समा उस्ताब कबलई अर्रहमान देते वेले की रहमान ज़ात हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्न लिल्लाहि मिअत रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदा रब्बुल आलमीन सौ रहमतुना पैदा करी दी आओ सौके ने नान में रहमतुना जान ससातली दी यो रहमत दुनिया तनाजिल करे दे निनान में रहमतुने जान सरसातली दी यो रहमत दुनिया तरा ले गले दे ओ आगा द यो रहमत पर बुनियाद बांधे हदीस अल्फाज दी जनावरों पखपल बचो रहम कई इंसानान उम पयो बल रहम कई जिन्नात उम पयो बल बांधे रहम कई सुम्र मखलूकात दी पयो बल बांधे रहम कई दागयो रहमत नतीजदा और हदीस की राजी व अखर अल्लाहु तिस्अ तिस्ईन रहमा निनान में रहमतुना रब्बुल आलमीन जान ससातली दी यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा परवज़ द क़यामत चे मोमिन दर पदर यो किस्म द रब्बुल आलमीन द रहमत इंतज़ार कई रब्बुल आलमीन बानी नान में रहमतुना परवज़ द क़यामत बस पारी परवज़ द क़यामत बदा से फराख कई नो हर तन भाई इंशाअल्लाह चिकले मगोवी ददगा रहमत मुस्तहिक बगरजी दयो रहमत दुमरा गट नतीजा दा
چې په دنیا کې څومره خلق په یو بل را باندې رحم کوي نو چې 99 رحمتونه پر ورځ د قیامت صرف په مؤمنانو کولاو کی نو کم مومن بنا امید لاړ شي بهر صورت دیته ویل کېږي رحمان بے حد مهربان انتہائی نشتا حدیث قدسی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ رب العالمین دا سوئی یا ابن آدم اے بنی آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی اے بنی آدم کل چتا مانا امیدونا ساتے چھ ربا میں معاف کئی مانا امیدونا ساتے غفرت لک ولا ابالی زبردر ټول گناہونا معاف کما استاد گناہونو پروابنکو ما صدا خمی غٹ ظالم معاف یبن آدم اے بنی آدم کچری تو دمر گناہونا روڑے داد رب العالمین خبر دا چزمکو اسمانونا پور کی او بیا ما تالا سنو چد کی طول گناہونا در تماف کماو دمر رحمتونا در تدر کما دمر رحمتونا در کما رب آغازا دے دیتوے لکی گی رحمان دیو جنا مفسرین کرام فرمائیں چا رحمان سیغا مبالغہ دا رحیم سیغا مبالغہ دا خو رحمان کی مبالغہ زیادہ دا مبالغہ مطلب دا زیادوالے ذاتیالے ورکی ڈیر دے فعلان وزن دے دا فعلان وزن چی کم یو سیغا کیوی اگے کی معنی دا زیادت پرتوی لکا عطشان بہت پیاسا آگا تنچ آگا دیر تگیوی نو دیتا عطشان وی جوعان فعلان وزن یعنی رحمان جوعان آگا تن بہت بوکا چاگا دلوگی دلاسا بالکل پریوتیوی دیتا جوعان فعلان وزن نو رب العالمین فرمائی اے خلقو زر رحمان یما بے حدا مہربان رحیمم سیغ مبالغہ دا خو رحمان کے مبالغہ زیادہ دا ولی رحمان کے الفاظ زیاد دی اور کلچ یو سیغ کے الفاظ زیاد کی معنی مور کے زیادہ بھی رحمان عطشان رحیم بے حد مہربان دیکھم دغم سیغ مبالغہ دا مفسرینو دا دے ترمین زا فرق کرے دے چھ رحمان پا دنیا کی دے پا ارچا مہربان دے حد ختم دے اور رحیم پر وزد قیامت صرف پا مومنانو مہربان آگا ٹیم بیا پا کافرو مہربان نہ دے یو روایت کی رضی اگرچہ ضعیف دے وی پرواز دا قیامت چے دا رب العالمین رحم کلاوشی او دا مومنانو باندے رحم کئی پا معمولی شی رب ورطبقنا کئی نو پرواز دا قیامت با شیطانم دا سروچتئی چکے دیشی چے مام پخپل رحمت کی رون غاڑی دیتا رحیم ذات ہوئی پا مومنانو با بے حد مہربانی حدیث کے رازی کل چے انسان مرشی او پروتوی پا آگا وقت کے مرب پا مڑی باندے دیر مہربان ہے دیر شفقت کئی خو علا چکل آگا مڑی تا دیر فریادونو دیر چغی نوی ہاں کہ وسیعتی کڑوی چپا ما باندے دا کارونا مکوئی بیا رب العالمین مڑی تا سزا نور کئی او کنا مڑی دا وسیعت نوی کڑے بس آگا وی چھ پریدہ چھ خلق را پسے ہو جاڑی نو بیا خو دنیا کے ہر قسم خلق مشتا بعض خلق پا جڑاگانو کی دومره غلو کئی چی شیعگان با پیو باخی گریوانو نمشلی دا اننگی موخی حدیث کے رازی لیس مننا من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعو الجاہلیہ آغتن زما امتی ندے کم چے پا وقت دا مصیبت کی گریوانو نشلوی وشق الجیوب گریوانو نشلی
او دغه رنګې مخونه واننګي وخي ودعا بدعوى الجاهلیه خبرې کوي د جاهلیت والا غونتی یاره چې بار نه وته نو ته به مړ نه وې ستا علاج شوی ته به مړ نه وې داسې خبرې کوي دې ته ویل کېږي د جاهلیت والا غونتې متلې نو بعضې کس داسې وي چې هغې وصیت نه وي کړی هغه وایي چې پرېږده چې دا خلک راپسې جاړي نو چې بیا ورپسې خلک جاړي نو ملائک دلته ورله عذاب هم ورکوي تکلیف کې دا نور هم پروت وي نو دې وجې نه تربیت کول پکار دي د خپل کورونو چې غم و ښادي راشي ښادۍ کې به هم تاسو لږ ګزاره کوئ غم کې به هم تاسو ګزاره کوئ داسې نه چې حجره کې سړي ناستي او دلته دومره چغې وي چې حجره کې سړي ووایي چې دوی ته ډول تربیت چا نه دی ورکړی د هر څه ته به سوچ کې دی وجې نه علما فرمایي چې د ښځې لباس نه د سړي غیرت معلومیږي د ښځې لباس نه د سړي غیرت معلومیږي او د سړي د لباس نه د ښځې پاکدمني معلومیږي چې دا ښځه څومره صفایي کوي څرنګې دا څرنګې اخلاق دی څرنګې کردار دی د سړي جامو نه ښځه معلومیږي او د ښځې جامو نه د سړي غیرت معلومیږي چې دا غیرتي سړی دی او که نه دی فحاش لباس کور کې استعمالول او سړي کې غیرت نه راځي دا دین دا قرآن ته چې مونږ کینو دا مونږ ته همدغه درس راکوي قرآن صرف دومره نه دی چې مونږ وایو رب د عالم بس رب الله هر چا ته رزق ورکوي بس خبره دومره رټه او زه کور ته په دې قرآن د عمل ضرورت دی یو عالم ډېره ناشنا خبره کړې اگر چې ډېره سخته ده وایي مونږ څه د چپلې ډېر قدر شته او د قرآن نشته وایي دا داسې زما اوستا وایي چپلې چې لا شلېدلې نه ډارې کوم موچي له وړي چې دا راله وګنډه یا نوې ځان له واخلو خو قرآن کریم نه خبر نه یو مونږ کې یو تنده نه دي ویلي چې زه قرآن زده کم په قرآن عمل وکم د قرآن ترجمې نه خبر شم چې رب راته څه ویلي دا د رب پیغام دی د یو تن زوی بهر ملکی وي د یو تن بچی بهر ملکی وي او یو کاغذ راولیږي پیغام راولیږي او په پیغام کې لیکلي دي چې مور و پلار ته دا 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 او هغه خط مور و پلار ته په کور کې راشي او مور و پلار یې تعلیم یافته نه وي نه پوهېږي یاره تر هغې پورې به خوب نه ورځي تر څو پورې دا خط په چا پړاو کړی دی چې زوی راته څه لیکلي دا هم د رب پیغام دی مونږ ته راغلی د بچي نه دا ډېر قدرمند دی دا مونږ ته راغلی دی مونږ ایښی دی هېڅ غم یې نه کوو خوب مضبوط خوب راځي مونږ سره د قرآن غم نشته د بچي د خط غم راسه شته د جامو غم راسه شته د چپلو غم راسه شته د قرآن غم راسره نشته به هر صورت دا مونږ چې دین زده کوو قرآن ته کینو لږ لږ به پې عمل کوو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے ضروری دا نه ده چې هر عمل کې ته تیز ہے مثال کے طور پر مخکې قرآن درس ته نه کېناستې که مخکې لږ بد اخلاق وي اوس به لږ اخلاق ښایسته کړي که مخکې لږ بد کردار وي لږ به کردار صحیح کړي ضروري دا نه ده چې 100/100 ته صحیح شه انسان دی لس مجبورۍ ورپسې تړلې شوي خو ځان راغونډوه قرآن کې الله فرمایي وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اے خلقو رب العالمین تا وګرځئ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وګرځئ اے خلقو رب طرف ته دا ګرځېدل څه شی وي چې بوج در باندې کم وي رب ته به ګرځېدلی آسان شي سړي په سر غټ بوج وي بل ورته آواز وکړي زید عمر بکر ډېره په ګرانه تاویږي خو چې سپک شی راغیږي په سر بل ورته آواز وکړي ډایرکټ تاو شي لږ لږ به بوج صفا کوو چې قبر ته هم لږ صفا لاړ شو زمونږ کور کې معاملات ښه وي د ښځې اخلاق هم ښه وي د خاوند اخلاق هم ښه وي انشاءالله زندگی ورو ورو به په دې باندې خبرې کوو الله فرمایي الرحمن الرحیم زه رحمان یم په دنیا کې په هر چا رحم کوم الرحیم صرف اور صرف آخرت کې په مؤمنانو باندې رحم نور د الرحمن الرحیم نور تفسیرات دي خو هغې ته ضرورت نشته علمي دي نو لہذا په دې به اکتفا وکړو
अल्लाह दे पदे खबर अव्वल माता बे अता सुतामुल कुल तौफीक रा नसीब की। व सल्लल्लाहु तआला नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन।